د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند زاړه غړي وایي چې دوی خو د خپل ګوند او حکومت نه سخت مایوسه شوي او نورو ګوندونو ته ځي. د مردان ضلع سره تعلق لرونکي حکیم محمد عامر وایي چې د کالج د وخت راسي د 11 کالو نه تحریک انصاف ګوند غړی دی او د تحریک انصاف ناره وه چې خلکو ته به انصاف ورکوي، په ملک کې به په قابلیت یا میرټ فیصلې کیږي او مورثي سیاست به ختموي. خو په دغه نارو کې یوه هم عملي نشوه. هغه وایي چې کله عمران خان په اقتدار کې راغلو نو د ځوانانو ترې امیدونه وو چې عمران خان به اوس خپلې وعدې پوره کړي، خو ورځ تر بلې ګراني جوړېږي. د 200 روپو غوړه اوس په 14,500 روپۍ ملاوېږي. د غوړو او تیلو نرخونه وګورئ، ډالر د کم ځای نه کم ځای ته لاړو. هغه زیاته کړه چې دوی دعوې کولې چې په بهر ملکونو کې په اربونو روپۍ پرتې دي، هغه به واپس روړم او ګراني به کمه شي، خو هغسې ونه شو او دوی مایوسه شو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي د خپل حکومت نه د مایوسۍ څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې په بلدیاتي انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند د مخالفو ګوندونو په مقابله کې پاتې راغلی دی. یو بل د پی ټی آی پروفیسر یوسف خان وایي چې هغوی تحریک انصاف له ووټ هم په دې بنیاد ورکړی و چې د پاکستان په تعلیمي نظام کې به بدلون راولي او ټیکنیکل نظام ته به دوام ورکړي چې زیات نه زیات ځوانان په روزګار شي، خو هغسې ونه شوه. هغه وویل چې د ځوانانو دا تمې وي چې د هغوی په ژوند کې به مثبت بدلون راشي، خو تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا صوبه کې د 8 کالو او په مرکز کې د 3 کالو حکومت کولو باوجود بېروزګاري نوره هم سیوا شوې ده او د ځوانانو په ژوند کې څه بدلون نه دی راغلی. بل لور ته تحریک انصاف د حکومت په پنجاب کې د اتحادي ګوند پاکستان مسلم لیگ یو مشر چودري پرویز الهي چې د پنجاب اسمبلی سپیکر هم دی ویلي دي چې د حکومت په ضد د عدم اعتماد لپاره د مخالفو ګوندونو سره د مطلوب غړو شمیره زیاته ده. نوموړي دا خبره د پاکستان د هم ټي وي سره په خبرو کې کړې ده، خو د تحریک انصاف حکومت وایي چې د عدم اعتماد د تحریک مقابله وکوي. پرستو کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ندیم افضل چند او نور عالم خان هم د تحریک انصاف نه لارې جدا کړې دي. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز 400.